2 ورځې مخکې دا خبره ما اورېدلې ده. زمونږ ستاسو ډېرو خلکو به مرشد پاکي شیخ ګل صاحب مبارک رحمت الله تعالی علیه د هغې یو خبره ما واورېده او دغه موضوع سره بالکل داسې واضحه د تعلق یې ورسره شته او د هغه د بچي خولې نه ما واورېده او هغه بچی یې چې په دغه سفر کې زه خپله صاحب مبارک سره په مدینه منوره کې موجود وم. دا یو خبره ارته د مشر صاحب مبارک رحمت الله تعالی علیه الحمدلله زمونږ مرشد پاکو شیخ ګل صاحب مبارک تاسو به پیژنئ د لواړګي هغه د بچی خبره ده هغه بچی نظما اورېدلې ده او هغه یې چې زه په خپله ورسره موجود وم وی چې زما والد صاحب په مدینه منوره کې و او په مدینه منوره کې وی چې زما په والد صاحب باندې شیخ ګل صاحب مبارک رحمت الله تعالی علیه باندې ګردو سخت تکلیف راغی او یې چې په دیره کې موجود و وی چې ما ورته وی چې قربان زه ډاکټر راولم ځکه چې دوی ته ډېر زیات تکلیف و د ګردو وی چې ما ته یې وفرمیل چې نه بچې ډاکټر مه راوله ما پرېږده زه رسول الله له ورځم هلک وی چې ما څه ورته ونه وي په دیره کې ومه وی چې ما ته یې وي چې ما پرېږده بس زه رسول الله له لږ ورځم بیا راځم دی یې چې ما راوسته حرم پورې او په حرم کې زه ورته ودرېدم چې د اولیاو یو خپل راز و نیازي رسول الله سره او وی چې راغی د محراب په سیټ باندې بهر رسول الله ته ودرېده او چې رسول الله مبارک تی صرف دا الفاظ وی چې دا الفاظ یما اوریدلی وی چې ورته وی چې یا رسول الله مبارک په ګردو باندې ما درد تکلیف راته دا لری کړه دا رفع کړه سبحان الله وی چې دا الفاظ ورته وی او د مبارک وی چې واپس راغی وی چې کله دیرې لراغی او قضای حاجت ضرورت راغی د وړو بولو وی چې بهر راوته وی چې راته وی چې بچي خدای پاک ما د ګردو نه درې تیږي وغورځولې آغه نرستو چې موږ په والد صاحب باندې په ژوند کې چرته بیا د ګردو تکلیف نه راغلی وي